الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العروب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هزار هزار علم درستا کہ ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار علم درستا کہ ہر آن محبوبہ، لگی لگی کڑم شنصب مدا ایمان محبوبہ. او دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کڑی رب، دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کڑی رب، پا ہر نفس قسم پر ابتان قربان محبوبہ. ازل ندر ابد ہر دم درب دا علم پشمیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقی دا سبحان یا رسول مدنی. وستا محبت چپا کم زلوی نوی نشتہا غزلکی ایمان یا رسول مدنی. او کا ہزار زل ایمان روڑی خو بیستال عشقا چرب نش مسلمان یا رسول مدنی. وستا پا کمال جمال کرم سوال چی رب رضاشی محمد امین ستانا خوا یا رسول مدنی. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پلا کو سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پلا کو سلام. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیرے قسمت پہ لاکھوں سلام. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت مندو مشرانو کشرانو در رب لا ازال او در رب بنیاز لاکھ لاکھ شکرون دی چمونگا تاسوی دا دوانو جہان سردار دا آقا انعامدار دا خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مومنان مسلمانان پیدا کری طول پا جمع ہوا ہے الحمدللہ. عزت مندو مشرانو کشرانو صحابہ کرام چې څنګه حضور صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت کړو، چې کلم د حضور د عشق خبره راغلی ده نو صحابه کرام نه بیا خپل مال کتلی دی، نه خپل جان کتلی دی، نه خپل اولاد، هر څه د حضور صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارک کې قربان کړي دي. نو تاریخ الخلفاء لیکي چې حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه چې دا د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بچو دی، چې کله اسلام قبول کو او اسلام قبول کېدونه بعد یو پیر خپل بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سره د جنگ بدر تذکر کولا چې بابا جان تاسو ته هغه وخت یاد چې کله تاسو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په لشکر کې وې او زه به کفار په لشکر کې وم. نو د بدر په میدان کې څو پیره داسې موقع راغی چې تاسو به زما د تورې د لاندې راغی او ما سره به مقم و چې زه ستاسو سره قلم کم. ما ویل چې سم دی خو زما پلار زه به زر بل طرف ته شم، بیا به تاسو زما د تورې د لاندې راغی زه به بیا بل طرف ته شم. چې کله سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه دا الفاظ اوریدو په جلال کې راغو ودرېدو، وی فرمایل: لو هدفت لی لیوم البدر لم انصرف عنک. ای زما بچیا دا خو تا زه پرېښودم، زه خو داسې د اسلام په محبت کې راوتم، داسې د محبوب علیه الصلاة والسلام په عشق کې راوتم. گویا تاسو وفرمایل که د بدر په میدان کې ته زما د تورې د لاندې راغلی وې نو ستا په شان چې به ما د حضور صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارک کې قربان کړو. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې دې سره به حضور صلی الله علیه وسلم ډېر زیات محبت کولو او دې به خپل مور سره ډېر زیات محبت کولو. دې چې کله ایمان روړو نو مور خبر شو دی نه خلکو ورته وویل چې ستا زه خو ایمان روړی دی. نو چې دې کله کور ته راغی نو خپل مور ورته وویل چې ای سعد ته دې ایمان نه شاته شه، ایمان پرېږده، که تا داسې ونه کړه نو زه به د عربه ګرمو صحراو ته لاړ شم او هلته به کښېنم، نه به خوراک کوم نه به اوبه څښم او هغې پورې به هلته ناست یم چې څو پورې تا واپس ایمان نه یې پرېښې. نو یو ورځ پې تېره شوه، دویمه ورځ پې تېره شوه، خلک راغه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه پسې چې ای سعد پر خپل مور باندې لږ رحم وکړه، تا سره یې څومره محبت کړی دی، ستا دپاره څومره قربانیانې ورکړې دي،
ته څومره په تکلیفونو باندې دومره غټ کړی. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورغو او کېناستو ورسره. د مور خو دا خیال چې دی اوس راشو ما ته به وایي چې ما ایمان پرېښود بس راځه چې ځو. خو هغې ورته څه ویل چې مورې بس دا هر څه پرېږده او راځه ما سره لاړ شه. ده ورته ویل چې داسې خو نه شم کولی. نو مور ورته ویل چې ما هم قسم خوړلی دی چې څو پورې د ایمان نه یې پرېښې نه ځم در سره. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته چې تا قسم خوړلی دی بیا زما دا یو خبره وره. داسې جملې ورته وویلې چې قیامت پر حضور عاشقانو دپاره دا یو غټ دغی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته څه فرمایي چې ای مورې دا خو ستا یو ساه ده او چې ستا داسې هزار ساګانې او یو دنه دومره په مشکله باندې وځې چې ته زما مخې ته دلته لتې وې نو زه بیا هم د مدینې منورې د جانان مبارک غلامي نه پرېږدم. ځکه عبدالرحمن بابا فرمایي عشق هسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه او مکتب حال د مذهب وایي عشق سیوا دی له مذهبه او تشههای شکر لبه گل رخسار سیم غبغبه په نادرو کې نادره په عجبو کې عجبه په جملو معشوقو کې گل عجب منتخبه بې زیوره ښایسته بې ترتیبه مرتبه آب حیات بیا ستا شونډو له سببه مخ دې سپین تر سپین سبا دې زلفې تورې تر تور شبه د ښایست مخې دې نشته تر مشرق او تر مغربه د وصال مونده دې ګرانې مګر فضل شي د ربه د عاشق مذهب هم دا دی چې دم نه وي بې مطلبه او عشق هسې علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه او مکتب حال د مذهب وایي عشق سیوا دی له مذهب او ستا د حسن په صفت کې رحمان ګم شو له ادبه. نو عزتمندو صحابه کرام حضور صلی الله علیه وسلم سره دا عشق او محبت کړو. او چې کله د حضور د عشق خبره راشي د مؤمن شان بیا دا دی چې په یو ټایم کې خپل مال جان اولاد هر څه د حضور صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارک قربان کړي. بس زه به خپل خبرو د اختتام د اعلی حضرت په دې شعر سره وکړم. سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے وما علینا الا البلاغ.